دا په نظر راتلونکي اوبه د خان خوړ دي په کوم کې چې اوبه ډېرې زیاتې کمې او ګنده دي. په دې خوړ د ډیم د جوړېدو وروسته اوبه ډېرې کمې شوي او بل دا چې د هر خوا ورته ګندګي را روانه ده د کوم له وجې چې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا ویل غواړو چې دا دې ته مختلف پیپونه لګېدلي د ګډرو او بالکل دا خوړ ډېر ګند شوی دی. دا به یې مخکې میاشت کې اوپېره را پرېښودو، اوس دا خوړ نه را پرېږدي. دې سره بیماریان هم ډېرې شوې. دا ماشومان ټول لغلي به یې په دې څښه اوبو کې لامبي. د بشام یو ځایي مشر وایي چې د ډیم انتظامیې لخوا چې کومې معاهدې زموږ سره شوي په هغې تر دې دمه هیڅ کار نه دی شوی. موږ سره مطلب دا دی ډېر سخت ظلم روان دی جي. کومه معاهده چې موږ سره وابړې والا کړې وې په هغې باندې مطلب د هغو عمل درآمد نه کوي. ډېره سخته ګرمي شروع ده، هر سیزن کې به هغو اوبه را پرېښودي او اوس مطلب سږ کال چې کله ګرمي شروع شوې ده او صفایانو دا حالت دی چې د بازار دې سر نه والا 5 کیلومتر مخکې دا ټول خوړ ګنده دی. قصبخانه هم په دې خوړ ده، فلشونه هم په دې خوړ دي او په دې خوړ کې دا ماشومان لمبي. تاسو دا ماشومان سکرین والی جي، دا ماشومان په دې خوړ کې لامبي نو دې نه بیماري پیلویږي. ماشومان دا ستا ماشومان دي، زموږ د ماشومان دي او د پاکستان مستقبل دی. نو کم از کم دلته انتظامیه ته دا سوال دی چې کم از کم دې باندې د غور وکړی شي. ولاړې او کمې اوبه د انساني ژوند لپاره ډېرې خطرناکې دي او د دې له وجې ډېرې سختې بیماریانې پیدا کیږي. هغه اوبه چې دی ځای په ځای ودرېږي نو دا ډنډې جوړې کړي او دا ډنډې چې کله جوړې کړي نو دا ویکټر بارن ډیزیز ورته وایي چې د هغې لپاره یو ډېر ښه سورس دی. په هغه سورس کې دلته خاص کر چې وګورئ د خوړونو په غاړه چې څومره هم کورونه وي په هغې کې ملیریا، ډینګي، چکنګونیا، بیا چې نور بیماریانو ته راشي نو ټایفاید فیور ډېر زیات کېږي دغه خلکو ته او په دغه علاقو کې یو قسم آوټ بریک وي. او د دې آوټ بریک نه علاوه څه خلک چې دی بلکې په دې ګرمي کې ډېر زیات خلک چې دی هغه په دې اوبو کې لامبي. چې په دې اوبو کې لامبي نو دا خو ګندګي دا دی، د ګټر اوبه هم راغلي دي، د نالو اوبه هم راغلي دي، د کورونو اوبه هم راغلي دي. نو په هغې کې زیات مریضان بیا داسې وي چې یاره دغه اوبه په لامبلو ټایم کې د هغوی تېرې شي نو هغوی مونږ ته یا انټریک فیور سره راځي یا ومټنګ یا داسې شل شوي چې هغوی ته پکې زړې شوي او زیاتتر داسې چې په هغه سکن ډیزیزز ریشز سره د دې پریزنټیشن چې دی هغه ډېر زیات کېږي. نو چې څومره هم ډنډې دي او چې څومره دغه دي نو د هیلث ډپارټمنټ او د هیلث ایجوکیشن مطابق دا ټولې ډنډې ختمول چې دي د خلکو د ښه صحت لپاره چې دی هغه ډېر زیات ضروري دي. د بشام تحصیل ولس وایي که انتظامیه زمونږ په دغه معاهدو عمل درآمد ونه کړو نو پر احتجاج به مجبور شي. د سنو پښتونخوا لپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.